درود شریف وای. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. والله سوا اتم نمبر حدیث مبارک دی 1708 نمبر. وعن عبد الرحمن بن سمرة رضی اللہ تعالی عنہ قال، دا حدیث زمون استاسو سردار سیدنا عبد الرحمن بن سمرة رضی اللہ عنہ صحابینا روایت تے. اللہ پاک دی ترازی شي، اللہ پاک دی د خپل ځان ناراضی کی، اللہ پاک دی زما استاو د ټول امت د طرف نه بهترینی بدلی ورکی. قال عبد الرحمن رضی اللہ عنہ فرمائی، قال رسول الله صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، چې جناب نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرمایلی دی، لا تحلفوا بالطواغی، تاسو په بوتانو قسم مکوئ، په بوتانو باندې قسم مکوئ، ولا بآبائکم، او پلار نیکه باندې قسم مکوئ، د بوتانو په سر قسم مخورئ او د پلار نیکه په سر باندې قسم مخورئ. رواه مسلم، دا حدیث امام مسلم رحمہ اللہ صحیح مسلم شریف کی کتاب الایمان باب من حلف باللات والعزى دی باب کی ذکر کرے دے. مسند احمد کی جلد 7 او حدیث نمبر 20648 باندې امام نسائی رحمہ اللہ، امام ابن ماجہ رحمہ اللہ، دا حضرات محدثین په خپلو د حدیثو کتابونو کې دا حدیث روایت کړی دی. طواغی د طواغیه جمع ده او طواغیه بوت ته وایي. یو حدیث کې دی چې دا د دوس قبیلی بوتو د هغې نوم، هغې معبود او بوتو. او صحیح مسلم شریف د دې نه علاوه نور د حدیثو کم کتابونه دي نو هغې کې طواغیت راغلی دی، هغه د طواغوت جمع ده او د هغې معنا د شیطان او بوتو. شرح د حدیث داسې ده، لا تحلفوا بالطواغی، د بوتانو قسم مخورئ. مثلا زمانہ جاہلیت کې به د هغې بوتانو لات او عزا په هغې باندې به قسم خوړو. شریعت د اسلام چې رالو، زمونږ ښکلی پاکیزه د رڼاګانو دین رالو، نو دا قسمونه حرام که. خامخا که چېرته د قسم حاجت او ضرورت رالو نو د الله د نوم قسم دی وخوړلی شي، د بل چا د نوم قسم خوړل زمونږ شریعت کې حرام دی، ناجایز دی، د غیر الله تعظیم دی، شرک دی. او دویمه خبره فرمایلی ده، ولا بآبائکم، د پلار نیکه د نوم قسم هم مخورئ. دلته یو سوال دی، یو روایت کې راغلی دی چې نبی علیہ السلام یو ټیم کې داسې فرمایلی، افلح و ابیه، افلح و ابیه، فلانی کامیاب شو، زما د هغه د پلار په سر قسمی. نبی علیہ السلام خو دې نه منع فرمایلی ده او دلته د غیر الله قسم وکړو. د هغې په حق له حضرات محققین د دین وایي چې نبی علیہ السلام کوم قسم کړی دی دا د ممانعت نه مخکې خبره ولا منع نه راغلی، او اوس موږ دپاره څه راغلی ده؟ منع راغلی ده. نو منع کېږو به که نه به منع کېږو؟ دویم جواب دا دی چې دا قسم نبی علیہ السلام قصدا نه و خوړلی، بغیر ارادې یې د مبارک زبان نه داسې وتلي، بغیر ارادې. بې ارادې که یو خبره د خولې نه وځي په هغې باندې ګناه نشته دی. بهرحال مسله دا ده چې د الله نه علاوه په بل شیز باندې قسم خوړل حرام دی، ناجایز دی، شرک دی. الله پاک دی پوهې سره د عمل کولو توفیق راکړي. د جنازې مونځ دی، اللهم اغفر لحینا ومیتنا وشاهدنا وغائبنا وصغیرنا وکبیرنا وذکرنا وانثانا، اللهم من احییته منا فاحیه علی الاسلام والسنة، ومن توفیته منا، ومن او هغه څوک توفیته چې ته یې وفات کوي، منا زمونږ د مسلمانانو نه، د چا دی چې مرګ لیکلی یا الله، او څوک مونږ نه لنډ وخت کې څه کې اخلي وفات کې، لکه څنګه دی چې دا مړی چې دا مخې ته پروت دی دا دې رانه څه کړو واخیستو، که لنډ وخت کې ما یا بل څوک وفات کې. ومن توفیته منا، لمونږ نه که څوک وفات کې، فتوفه علی الایمان، نو وفات ورله ورکه یا الله په ایمان باندې. ومن توفیته منا،
فتوفه علی الایمان. یا الله د چا چې د وفات مقدر کړي څوک وفات کې زمونږ نه نو وفات ولا ورکه په ایمان. ومن توفیته منا فتوفه علی الایمان. او څوک چې وفات کې زمونږ نه نو وفات ورلا ورکه په ایمان باندې. یا ارحم